بسم الله الرحمن الرحیم. غیر جان تاسو ته مخاطب یم په دې نننۍ ویډیو کې د بیروزګارۍ د شرح په باره کې تاسو ته څه گزارشات एकदम یو ویډیو او څه پکچرز ډیر زیات وایرل دي او په فیسبوک باندې هر څوک شیر کوي، فیک دي اوریجنل دي، دا غینا لکه مونږ اوس نیو خبر والله عالم چې هغه رښتیا دي که دروغ دي. خو چې کوم فګر د حکومت د سایډ نه کم راغلی دي نو هغه ټیک دي. د اسلام آباد پولیس ته د 1665 کسانو ضرورت دی او 1665 کسانو ته اپلای شوی دا 30,000. دا 30,000 کسان چې کوم دي دا په یو ګراوند کې دي او په هغه ګراوند کې د هغوی ټیسټ هغه کنډکټ کیږي او هغې هلته ویټ کوي او کسان ورته اناونس کوي چې تاسو خاموش کینې، بیا به دې نه پس تاسو ټیسټ کیږي یا به تاسو ته مونږ وقتاً فوقتاً اناونسمنټ کوو چې یاره دې نه پس به مونږ تاسو ته څه انسټرکشن درکوو. نو هغه خبرې شروع وي. زما په خپله ذاتي طور باندې د دې ننني ویډیو مقصد دا دی چې د بیروزګارۍ شرحه خو زیاته ده، په هغې کې خو چې څه فیکټر شامل دي هغه خو تاسو ټولو ته پته ده. په هغې خو که زه اوس لکه یو باندې رڼا اچوم چېره دا د ایجوکیشن د وجې نه دی او دا د حکومت د وجې نه دی او دا د دې د وجې نه، دا د دې د وجې نه دی، هغه خو بېلې خبرې دي. حل طرف ته خو بیا د دې ویډیو په اخره کې راځم. خو صرف او صرف په دې خپه یم، صرف او صرف هغه زما د زړه درد چې کوم دی هغه دا دی چې دا بېروزګاره کسان صرف او صرف د اسلام آباد په دغه ګراوند کې چې کوم رايوځي دي، په دې کې به کیدای شي چې MPhil والا کسان به وي، ماسټر والا کسان به پکې وي، BA BSc والا کسان به پکې، دا ټول دومره حده پورې به دوی اوس اگزاست وي او دونه حده پورې به دوی لکه بلوه وي. الله مکه که دغه سریلنکا غونډه کې سچویشن راغی دا به د خلکو کورونه وران کی. دا زه خپل د خدشاتو اظهار کوم. الله دې نکي، الله دې نکي، الله دې نکي چې دغه زیت او دغه نه چې ته مونږ خبره ورسیږي. ما د مخکې ورځو کې په امازون باندې یو ویډیو کړی وه او د خپل کاروبار په باره کې مې هغه ویډیو کړی وه. دا زما دا جړا چې کومه ده دا د دقې ورځ دپاره ده. زه چې دا د بېروزګارۍ دا خبره کوم نو دا په دقې وجه باندې کوم چې کله سړی خپل کاروبار طرف ته نه ځي، دا خپل کاروبار خلک همداسې ګڼي چې زه به کاروبار شروع کړم او بیا به ورته په ګاډي کې ځم راځم، یا د خلکو د کاروبار کنسپټ دا دی چې بس زه به څنګه کاروبار شروع کړم او روزانه به لکونه روپۍ ګټم. کاروبار یوازې دغه نه دی، د ورکوټي سټپ نه د کاروبار آغاز کول دي، د خپلو په بچو په ذهن کې دا کنسپټ اچول دي چې په کاروبار کې نفع ده، په کاروبار کې مخکې تک شته او په دې نورو کارونو کې نشته. دا غي دا کنسپټ کلیر کول دي. خو دې کې هغه سبزي خرڅول ولې نه وي، فروټ خرڅول ولې نه وي، دا ورکوټ سټپ تاسو ته یادوم. دا نه چې په دې کې څه قباحت دی. سبزي او فروټ خرڅول دا چې څوک کوي د فروټ منډۍ او د سبزي منډۍ اړتیان تاسو ګورئ، دا هغوی سټارټ چې کوم دی هغه به د بالکل د 0 پوینټ نه شروع شوي وي. زه نمونه اخیستل نه غواړم. د فروټ منډۍ کې بعض داسې کسان دي چې هغوی اړت چې کم دی یا دا اړتیتوب چې کم دی دا د منډۍ د مزدور نه د هغې آغاز شوی دی او د کیلې چڼې په دې سر باندې خرڅ کړی دی او په 1 روپۍ مزدورۍ باندې راغلی دي. د مختلف ځینو نه دغه کړی دی، هجرت کړی دی او راغلی دي او په منډۍ کې هغوی هلته هغه سیز آغاز کړی دی او هغې نه پس چې کوم دی سټپ بای سټپ پکه منډۍ کې اوس نن سبا هغه اړتیان دي او په کروڑونو روپۍ باندې د هغوی صرف اړت جوړیږي. د اړت چې کم کمیشن دی هغې په کروڑونو روپۍ باندې جوړیږي. نو دا تاسو ته مې صرف دا عرض کولو چې لکه دا ورکوټي سټپ نه د دې آغاز کول دي چې کله آغاز وشي هغې نه پس په بیا ګروت ته الله درکړي، بیا پکې برکت الله پاک اچوي که هغه هر یو کاروبار وي. نو دا د بېروزګارۍ دا شرحه چې کومه ده دا مونږ جړوي، دا په هر کور کې ده، دا د هر کور مسله ده. او دا چې دې نه یو څو ورځې مخکې ما یو ویډیو کړی و چې یاره 7.5 لک کسان چې کوم دي هغه د پاکستان نه هجرت وکړو او هغوی لاړل، هغه هم زما همدا جړا وه. مونږ د خپل نوي کول نه خبرېږو ځکه په حیثیت ټیچر ما سره اکثر له خپل سټوډنټس بعضې مشورې کوي. نو هغه بعضې مشورو په هغه دوران کې ما سره دا خبرې ډسکس کېږي. هغوی ما ته دا ټولې خبرې وکړي، ما ته هغه د ګراوند ریالیټیز پته ده چې زمونږ هغه د خاندان سچویشن څه وي، زمونږ د کورنو سچویشن څه وي، زمونږ د والدینو څه کنډیشن وي، ټول هر څه نه زه خبر یم. خو د هغې نه باوجود هم هغوی اګزاست وي، هغوی غوسه وي، هغوی بلوه وي.
ما سره صرف او صرف دغه غم دی چې الله مکا دا غصه او دا بلوتوب چې کم دی که دا مونږ چرته داسې یو اړخ باندې دا مونږه فټ نه کړه په یو سیس کې کاغه د تجارت په شکل کې وي کاغه د بل څه په شکل کې وي د حکومت سره دومره سورسز نشته چې هغې مونږ له ټول له دونه نوکریانې ورکړي دا بار زه تاسو ته د دې چینل په ترو باندې وایم چې د حکومت سره دومره سورسز نشته نو د ځان له د خپل کاروبار بندوبست کول ضروری دي نو اختیارمندو ته واکمندو ته دا خواست دی چې د دې خلکو دپاره د سکلز ډیولپمنټ پروګرامز داسې وکړي چې په هغې باندې دوی سره سکلز راشي نو چې سکل راشي په خپله به کاروبار طرف ته هغوی بیا رجحان جوړیږي او په خپله به بیا کاروبار طرف ته ځي انشاءالله پر روان نورو ویډیوز کې هم بیا په دې باندې ډسکشن کوو خوشحاله او بریالي اوسئ د لوی الله په امان